بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای سمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو وکړلو چې یا رسول الله الله رب العزت ته محبوب اعمال کوم دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو فرمایلو چې ټولو نه اول خپل وخت باندې المنځ کول. مو تر تاسو کولو چې بل څه شي اې د والدینو ولا اتباع کول، اطاعت کول، خسلوک والدین سره کول. مونږ تاسو کړلو چې بل څه شي پتو فرمایلو الجهاد فی سبیل الله، الله په لیاري کې جنگیدل. ورې انسان ته د الله رب العزت ول قرب علی حاصلېږي چې کله ته د الله رب العزت ول محبوب اعمال وکي. دنیا کې هم مونږ څنګه چې یو عاشق خپل محبوب ته خپل ځان تابع کړی وي، چې هغه څه شي خو هغه دو کوي. هغه کوم رنگ ته کپڑے خوخي وي دا هغه رنگ ته کپڑے کوي، چې هغه څه هم خوخي دي خپل اور نه بچور نه ټول خپل محبوب تور پری شي. نو صحابه چې عاشقون او عاشقون الله رب العزت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وجن هغه به بار بار دغه شند تفسیر کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې نبی صحابه سره موجود وو نو قتلوا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه عمل کوي هغه به خپلولو. الله رب العزت په بری کې به تاسو کولو چې الله رب العزت ته څه محبوب دي. چې مونږ چې عاشقون یو الله رب العزت دې مونږ محبوب ده، چې مونږ دې محبوب ولا کوم دې تابع شون دي، کوم محبوب شون دي هغه خپل کو په خپل ځون باندې کوم د هغه لاګو کو لازم کو. نبی رسول الله والسلام نه تاسو کړلو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله او فرمایلو چې خپل وخت باندې المنس کول الله رب العزت ډیر محبوب ده. قرآن کریم کې هم الله رب العزت د دې ول تاکید کړی دا مختلفو الفاظ سره مختلفو ځایونو کې. الله رب العزت پنځمه سپاره کې فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المنز دا په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی دا مقرر کړدا وختونو باندې چې کوم وخت الله رب العزت ته مقرر کړی دا په دې وخت باندې د مؤمنانو باندې فرض ده. یو ځای کې الله رب العزت فرمایي حافظوا على الصلوات، د المنزه حفاظت کوي. المنزه حفاظت څه ده؟ ابن کثیر سے رحمت الله تعالی علیه لیکلی المنزه حفاظت دادا چې په خپل وخت باندې المنز ادا کې. الله رب العزت فرمایي کنه فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. کوم خلک چې المنزه کې سستی کوي، المنزه کې المن په ټیم نه کوي، الله رب العزت فرمایي فویل للمصلین هغه المنزه کوونکو د پر د هلاکت ته الذين هم عن صلاتهم ساهون، تاغوی المنځ کې سستیانی کوي، المنځ په خپل وخت باندې نه ادا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بلا عذر کچری وسړي دوا المنځونه په یوټی باندې وکړلو د کبیره ګناهونو ارتکاب وکړلو، لوی ګناه تر دینه وشوله. لوی ګناه ځکه چې المنځ ځکه کې په خپل ټیم باندې پری خیدل. ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب مزاج وو. طائف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قونو باندې ولګیدل کنه د پانی مبارک وینو نه ډک شولې چې کله فرشتي ورته روغللی چې دوی ته په دعا وکړه. نبی رسول الله ورته دعا وکړه، په دعا ورته ونه کړله ځکه چې نبی رسول الله ذات زخمی شوی. نبی رسول الله ذات په بری کې خو چې کله غزوه احزاب کې نبی رسول الله نه مزدګار المنز قزو شولو جنگ دلوسا، نبی رسول الله غروب افتاب نه بعد مخوم المنز وکړلو او به ورپسې مزدګار المنز وکړلو او بیا سخت الفاظو کې دغه کفارو ته دعا وکړه. وای فرمایلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت د دوی کورونه او قبرونه د ورنه ډک کی دوی د لوس محمد دګال المنز قصو شولو. ګورې چې کله په خپل جسم باندې ولګیدل ویني وروته به دعا نه وکړه، خو چې کله تر المنز قصو شولو ټیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره سخت الفاظو کې به دعا وکړه. نو الله رب العزت ته محبوب عمل اول څه ده؟ المنز په خپل ټیم باندې کول، مقرر وخت کردا وختونو باندې کول. دویم دی والدینو سره حسن سلوک کول. ګوره والدین الله رب العزت ته پیدا کړی ته حقيقي رب کوم دا الله رب العزت ته خو دې دنیا ته د روستلو ول ذریعہ کوم ته شي دا کنه هغه والدین دي. د والدینو سره حسن سلوک کول
دا انسان باندې فرض ده کچری دی یو سړی ول والدین یعنی دو مسلمان د والدین کوم دغه کفار دی نبی رسول الله سلام دي ته هم حکم کړی چې هغه سره حسن سلوک کوه خو دومره ده چې هغه ته کوم دی غیر شرعي کور ولا حکم کوي هغه به مامنه چاہے هغه تو والدین مسلمانون دي که کفار دي خو ته حکم کوي چې المنز ما کوه المنز کوه دي کې به دغه اتباع نه کوي ته حکم کوي چې ګیره کله ګیره ما کله دي کې به دی والدین او اتباع نه کوي ځکه الله رب العزت رضامندیا به څوک ته اول غني هغه د بعد به څوک د مخلوق ولا رضامندیا وي اور دریم کور الجهاد فی سبیل الله الله رب العزت په لیاري کې څوک د جهاد کول جهاد څکله فرض عین شي نو هر انسان باندې څوک د دې توتل د فرض د جهاد زبان سره هم کیږي جهاد قلم سره هم کیږي اور جهاد اوزار سره هم کیږي مال سره هم کیږي اور جسم سره هم کیږي جو کوم طاقت الله رب العزت دیر کړی دا هغه طاقت استعمال کا نو درې خبرې نن ذکر شولې الله رب العزت ته محبوبي خبرې دي المنز په خپل وخت باندې کول والدین سره حسن سلوک کول اور جهاد فی سبیل الله الله رب العزت د خبرو باندې کوم توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین